مال او علم په دوه کې د ځمکې او اسمان فرق دی خو په دې فرق باندې دیندار انسان او خیر انسان په پوي امام ابن القیم رحمه الله هغه وی مال غره دی که علم غره به جواب کړی دی و علم غره دی د مال نه د دیار لس خبرو دلاسه علم غره دی د مال نه د سو خبرو دلاسه دیار لس خبرو دلاسه ځان سره یاد ساتي امام ابن القیم رحمه الله مقارنه کړی د علم او د مال وی دا علم دی د مال دا علم دی د مال تاسو توسوي ګوري دیار لس خبره غ ذکر کړی اولنی خبره دا ذکر کړی ده ان العلم میراث الانبیاء علم میراث دی چا پیغمبرانو والمال میراث الملوک والاغنیاء او مال میراث ته بچایانو دی او د مالدارو خلکو دی دا اولنی خبره شو دا یو خبرم کافی ده کنه ده صرف د علم د فضیلت لپاره دا کافی دی چې علم میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تاسو اوس علمي نو ګور سره پاس سوار لس کاله بعد د رسول سم په میراث کې لګي سنو چت نعمت دیمه خبره علم د خپل مرګري چوکیداری کوي څنګه چوکیداری کوي یعنی ته علم وکړو په دې علم باندې ته حلال او حرام زده کړو کنه نو اوس به حلال ته معلوم شو د حرام او ته ځان لري ساتي د جنت لاره ته واضح شو د جهنم د لارې نه ته ځان لري ساتي د علم د الله په توفیق سره ستا چوکیداری کوي نو دا خو علم دی وصاحب المال او هر چې مال والدین هغه د خپل مال چوکیداری کوي دا دویم فرق شو تبه د مال چوکیداری کوي او علم به ستا چوکیداری کوي دریم خبر هغه ذکر کړی ده و علم چې څومره خرچه کوي نو زیاتی علم چې څومره خرچه کوي زیاتی یو سړی د الله ول علم ورکړي چې کله نه فارغ شو د درسونه شروع روزانه چې د درس کوي بیان کوي فتوی ورکوي د په علم کې اضافه کیږي نوی مسایل د مخې راځي او مال په لګولو سره ختمي کې زیاتی ختمي کې سوای د دین چې الله د پاره ولګي ناخذ الله سره شنو ختم نشو بلکې هغه به د قیامت پر ورځ ته ملایوي دا دریم فرق شو چې علم دا په لګولو سره ډیریږي او مال په لګولو سره ختمي سلورمه خبره امام ابن القیم رحمه الله و علم ستاغه مرګره دی چې قبر ته بدی کوزي او په قبر کې به سره یي یو سړی عالم دی او مرشو د علم په سینه کې دی کنه د علم وسره کوم چې د کوشي ته د قبر ته کوزي یوازې نه پری او مال چې دی نه غوته دغه قبر پوری ورسي بس کیدیش تم کیدیش یو سړی ډیر مالدار دی او سکیورټي او ګاډي او غټه قصه ده او نو کران دا ټول سره د قبر پوری لاړو خو قبر ته سره کوزي دی شي نشي علم به سره قبر ته کوزي او مال ته سره قبر ته نشي کوزي دی تل فائدې نشي در کوله د مرګ نه بعد الا دا کړه مال دی الله د پاره لګولې او صدقه جاریه نو دغه ثواب ته ملایوي د سو خبرې شوي سلورم پنځمه خبره یاد ساتئ و علم حاکم دی په مال باندې علم حاکم دی په مال باندې څنګه او تاسو سره یو لا کړی نو ته په ما په مثال کې راشي چې زره دی پلاني سیب نه تاسو کوم د پلاني عالم نه تاسو کوم چې په دې مال باندې بزس کوم دا مال به لګوم څنګه ناغه به د علم پرانا کې جواب درکې نو حاکم څوک شو فیصله کوون کې څوک شو علم شو او فیصله په چاو شو په مال باندې شو کوم زور ور دی علم زور ور دی دې سره مال له خو دې مال چې د محکوم دی محکوم علیه دی او دا علم چې د حاکم دی د پنځه خبرې شو شپږمه خبره مال نیک عمل او بد عمل انسان دوه ته ملوي دي شي کله کله ډیر دیندار سړی به ته ویني او سم مالداري لیدلم دي کنه دي الله ول دنیا ور کړی کله کله به بی دینه سړی ویني الله ول مال ور کړی مسلمان به ویني مالدار وي
کافران به ویني مالدار خو غالبا کافران ګوره مالدار دي تاسو ریاض ساتي غالبا د بيدینه خلک او د کافرانو او د مشرکین سړي مالدار دي او د کفر د غټي سټي چې څومره وینو تاریخ راوچت کا نو د غالبا غټ خلک دي مالدار دي او طاقت لري د زور لري نو مال د ملاوي دي شي کافر ته مسلمان ته خو علم هغه علم چې نافع علمي د نملويږي مگر مؤمن ته دا فرق شو سویم شپږم وم مال ته ضرورت لري هغه سړی چې هغه غریبي مال ته څوک ضرورت لري غریب حاجتمند درې دونه علاوه مالدار خلکو ته ضرورت لري یو سړی سم مال وزره بادشاہ دی او خزاني دی د دې سوچ ته د مال سره خو چې ما سره سم ډېر شي مال پروت غریب سړی سوچ د مال سره دی او حاجتمند سړی نو علم ته حاجت لري غریب او مالدار او مال ته حاجت لري څوک غریبانان دا فرق شو سویم دوم اتم فرق د ډېر عجیب فرق دی مال والا اچانک غریب کېدې مشي یو سړي سره سم مال له د شپې سره مال له سحر له غریب کېدې شي کې نشي سحر و سره مال له شپې له غریب شي سم مصیبت عذاب سره پرش او علم والا چې دی د علم نزه کیږي او د نه خرابېږي الا د چې د دې طرف نه کوتایو شي بیا خرابې دي شي خو چې د دې طرف نه کوتای نه نو علم نشي تللی دنه نو دا فرق څومره عجیب دی چې مال تانه اچانک ختمې دی شي خو علم تانه چې ته خیال ساتي نه ختمي نه هم فرق مال انسان له دعوت ورکړي د دنیا طرف ته علم انسان له دعوت ورکړي د چا طرف ته د الله طرف ته څومره فرق دی مال د دنیا طرف ته بتا راکاږي علم بتا د الله طرف ته راکاږي لسم فرق چې مال د مال د لاسه ته تبا کېدې شي او هلاک کېدې شي څنګه یو سړی سره مال له سم مال لري ډاکوانو به عمله وکړه وی تختو وی دوه پیسې راوړي کنه دا سړی نه پریدو مړی کو د څه د لاسه د ژوند خراب شو مال د لاسه خد علم د لاسه ست ژوند خرابېږي نه بلکې خخېسته کیږي یو لسمه خبره د علم خوشحالي د همیشه د پاره ده په دنیا او آخرت کې او د مال خوشحالي د ختمیدونکو خوشحالي ده چې د مړ شو د مال خوشحالي څه شو ختم شو د علم خوشحالي په آخرت کې ده دولسمه خبره د ډېر عجیب فرق دی په علم او په مال کې د عالم قدر د د ذات کې دنه پروت دی او د مالدار قدر د مال د لاسه دی په دې پوه شوئ کنه لکه اوس پلانې دی دغه نوم دی خالد خلک دغه خو ډېر زیرازي او پلانې سیب او کته او بره څوک ورته ولاړ دي او څوک ورته خپې چاپي کوي او څوک یې صفتونه کوي ولې لکه مال ورسره دی سبا له خالد غریب شو بیا به خواله څوک راشي نه مطلب دا شو چې د خالد چې کوم عزت وو د څه راسو د مال دراسو خپلانه دغه نوم احمد دی او خلک خواله زیرازي او خدمت کوي او څوک صفاتونه کوي او خلک په خدمتونو نه مړیږي او خلک به ځان قرباني اخر سي چله احمد یره غریب سره خو علم وسره دی نو د احمد د عزت د په ذات کې دنه پروت دی دې خلکو سره لالچ نشته د دنیا چې د بشر غلي علم وسره دی او د خالد سره محبت د سم محبتو هغه د مال د پر محبت دا نن سبا چې رسومره غالبا مالدار خلک ته د خلک وسره خو کې کینی پاسې د رسد لاسه د مال دلاسه او د عالم په خو کې چې خلک کینی پاسې د عالم په خپل درون دی د عالم په خپل درون دی د ذات درون دی کله دنه مال ختم شي او د قسم غریب شي روپۍ په جیب کې نه خو درونی کې نه روپۍ په جیب کې نه او درون به او دا بلک غریب شو نو عزت یې شو عزت هم ختم شو اخرنه فرق چې مالدار سره د خپل مال په ذریعہ باندې خلق را بلی دنیا ته کده
چا سره منډم وي او چا سره ودرېږي او څه مسله چاته بیانوي څوک ځان سره په کار کوي خو ټوله مسله د څه روانه ده د دنیا مسله روانه ده ټوله مسله د دنیا ده او عالم دعوت ورکوي خلکو ته د خپل علم په ذریعه کم طرف ته د آخرت طرف ته نو فرق شي به دواړو کې که نه د څو فرق شو ټول 14 فرق یاد ساتئ په علم کې او په مال کې څوک شته چې هغه داسې وایي چې دا مال ته غوره دی که څوک داسې وایي چې مال د علم نه غوره دی موږ دې پوه کړي بیا چې څنګه تا غوره کړی دی دا مال په علم باندې څه وجه یې ده الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو الله سبحانه تعالی دې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې موږ له فایده راکړي او الله سبحانه تعالی د هغه علم نه موږ لرې ساتي چې هغه نقصاني علم